که په فیسبوک کې تاسو د هر قسمه لیکایي ترجمه غواړئ نو په فیسبوک کې دا سیټینګ موجود دی. که دا طریقه تاسو له نه درځي نو تاسو بیا فیسبوک چې دی هغه ډېر په ګرانه سره استعمالوئ. ځکه که دغه سیټینګ تاسو وکړئ نو که تاسو ته هر قسمه پوسټ راځي په بله ژبه کې راځي. که په انګلیش کې راځي نو تاسو په پښتو کې هم د هغو ترجمه حاصلولی شئ، دغه شان په اردو کې هم حاصلولی شئ. نو په انګلیش هم زیات کار کسان پوهېږي، په اردو به هم پوهېږي، خو ځینې داسې ژبې چې د هغې په ترجمه باندې چې دی سړی نه پوهېږي چې دا یې څه لیکلي دي. که هندي که هر قسمه ژبه وي، تاسو ته به د هغې ترجمه چې دا په هغه ژبه کې به یې راوکاږي کوم چې تاسو په سیټینګ کې نښه کړي. که تاسو اردو نښه کړي که پښتو یې نښه کړي، د ځانه چې دی هغه به تاسو ته ترجمه کېږي. بل لا ځینې کسان چې دی په هغې کې انګلیش نښه کړی، نو انګلیش نښه کړی نو که دې ته په پښتو کې پوسټ راغلی نو د هغې هغه ترجمه چې د هغه ته په انګلیش کې راځي نو دی بیا نه پوهېږي هلته کې چې د کس دا څه لیکلي دي. نو تاسو دغه سیټینګ په خپل فیسبوک کې وکړئ نو بیا به ستاسو هر پوسټ چې دی تاسو ته په هغه ژبه کې راځي او تاسو په هغې پوسټ باندې چې دی تاسو به پوهېږئ. که هر یو کس کړی نو دا سیټینګ څنګه په فیسبوک کې کېږي، د دې دپاره به ځو موبایل سکرین ته. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل فیسبوک کولاو کړی، دغه شان دی به تاسو خپل فیسبوک کولاو کوئ. خو موږ به د خپل کې یو پوسټ کولاو کړی دی، تاسو ته به ښکارېږي له پاسه په انګلیش کې دی او لاندې په اردو کې دی. نو کله چې تاسو دغه سیټینګ وکړئ نو دا به تاسو ته ډایرکټ چې دی داسې په اردو کې به ښکارېږي، لکه هغه انګلیش چې دی دا ورته نه شو کېږي. دا خو موږ اوریجنل ژبې ته ورواړو نو د دې د وجې نه موږ ته هغه انګلیش چې دی دا ورسره شو کېدو. نور چې په انګلیش کې په هره ژبه کې ستاسو پوسټ او تاسو هلته کې کومه ژبه داخل کړي چې په هغه ژبه کې دې موږ ته ترجمه وشي، هغه به رضا نه راځي. لکه دلته کې اوس دا چې دی دا په اردو کې راغلی دی، خو دلته کې موږ دا ویلو چې په اوریجنل ژبه کې سی اوریجنل چې لیکلی دی دا موږ داسې وو نو موږ ته دا په اوریجنل کې راغی، له پاسه انګلیش دی او لاندې چې دا په اردو کې لیکلی. نو دغه شان دی به تاسو ته دا پوسټ چې دی دا به رضا نه په هغه ژبه کې چې دی هغه به ترجمه کېږي. نو د دې سیټینګ دپاره به تاسو ځئ د فیسبوک سیټینګ ته. د فیسبوک سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاوئ نو له پاسه به ستاسو د تصویر او د درې کرښې دا به ووایي چې څنګه یې دا ووایي. تاسو به دې مخ ته راشئ، په دې مخ کې به لاندې راشئ سیټینګ اینډ پرایویسي چې لیکلي ده دا به ځان سره کولاو کوئ. تاسو به د خپل فیسبوک سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دلته کې دا سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کو، په دې کې به لږ لاندې راشئ، لاندې به راشئ نو دلته کې به د دنیا د آپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. لینګویج ورسره لیکلی دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا کم چې خړ شو دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاو کو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو د دې مخ نه چې دی تاسو سیټینګ کولی شئ. که به دې له پاسه کې تاسو کومه ژبه ولیکله نو تاسو ته په کومه ویډیو باندې یا داسې یو پوسټ وي د هغې چې کوم ټایټل وي د هغې ترجمه چې دی تاسو ته په هغه ژبه کې راځي. دویم نمبر چې دی لاندې ورته دا اردو لیکلي ده، دا وایي دا کم چې خړ شو کمې ته یې دا نښه شوې ده چې دا یو کولاو کوو. په دې کې تاسو کومه ژبه نښه کړله، لکه لاندې موږ په دې کې اردو لیکلي، په دې کې چې تاسو که پښتو ولیکله که اردو ولیکله که انګلیش، تاسو ته به د هر پوسټ چې دی په هغه ژبه کې چې دی ترجمه به کېږي. د دې دویم نمبر آپشن چې دی دا مطلب دی نو دا چې تاسو کله نښه کړو نو تاسو ته په هغه ژبه کې چې دی هغه به ترجمه کېږي. که تاسو پښتو لیکلي دغه ځای کې پښتو یې نښه کړئ نو بیا به تاسو ته په پښتو کې چې دا هغه ترجمه به کېږي. دغه شان دی بیا دریم نمبر چې دی په کومه کې تاسو ترجمه نه غواړئ چې موږ ته د پلانې ژبه چې دی ترجمه نه کېږي، لکه اوس موږ په پښتو پوهېږو او دغه ځای کې موږ اردو لیکلي نو موږ وایو چې موږ ته د پښتو ترجمه نه کېږي. ځکه چې بیا پښتو ترجمه کوئ نو هغه به له پښتو اردو ته ولاړئ. نو د هغې هغه چې تاسو دلته کې چې دی اپ کولی شئ چې دا ځای کولاو کوئ تاسو ته به لینګویج راشي. بل لاندې ورپسې چې دی په دې کې دا لیکلي چې اټومیټک کومه ژبه چې دا ترجمه کېږي، که تاسو یې د پلانې ژبه اټومیټک د ځان نه ترجمه کېږي نو هغه هم بندولی شئ. که تاسو په خپله ترجمه کوئ نو هغه هم کولی شئ. خو په دې کې به دا تاسو کولاوهئ. زموږ سره انټرنیټ سپیډ لږ کم دی نو کولاوهي نو د دې لپاره به دا تاسو داسې کولاو کوئ چې څنګه کولاو کو دلته کې به تاسو ته لینګویج چې دی به راشي او پکې تاسو نښه کوئ. که اردو یې نښه کړه که پښتو یې نښه کړه تاسو ته په هغه ژبه کې چې دی بیا به ترجمه کېږي. نو دا سیټینګ چې دی دا د دې ځای نه کېږي او تاسو خپل فیسبوک له چې دی هم دا سیټینګ د دې ځای نه کولی شئ. بس په دې طریقې سره تاسو خپل فیسبوک له سیټینګ وکړئ نو تاسو ته به هر قسمه پوسټ چې دی هغه به تاسو ته په پښتو اردو کې چې دی دا به ترجمه کېږي. زموږ سره د انټرنیټ سپیډ کم و نو موږ پسې مخکې چې دی دا لا نړو ځکه هلته کې هغه لینګویج چې دی دا یې نه شو کول. نو دغه شان دی به تاسو دغه ځای کې کوم لینګویج تاسو ته شو کېږي، که تاسو پښتو نښه کوئ چې پښتو به پکې نښه کوئ، که اردو کوئ نو اردو پکې نښه کولی شئ. تاسو ته په هغه ژبه کې چې دی هغه ترجمه به کېږي. کم کسان چې په اردو پوهېږي نو تاسو له پکار دی چې اردو پکې نښه کوئ، ځکه د پښتو ترجمه چې ده هغه اکثر په ځینو ټکو کې چې دی هغه غلطه راوځي. نو اردو پکې نښه کوئ نو تاسو ته به د هر پوسټ ترجمه چې ده هغه به تاسو ته په اردو کې چې دی هغه به راځي.